بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډیر افسوس سره دا کلیپ جوړوم ټول نوال او ټولو کورمیوالو ته چې کوم د بچي لیبیا کې د کشته کې ډوب شوي دي هغوی ته تعزیت پیش کوم. خدای د هغوی نه رحم وکړي، پسماندګانو ته د خدای صبر ورکړي. یو به زه دا سوال وکړم چې خدای دپاره بچی مانی کوئی دا کوم قسم روان دي، کوم قسم چې هلته تکلیفونه تیروي او موږ ته څه کومه پاته لګېږي چې دومره زیاتې پیسې ورنې خرج کېږي. نو خدای دپاره تاسو همدغو پیسو باندې دلته کاروبار کوئ شور باندې ویلي دومره زیاتې خرچې وکړئ، بیا موږ ته هغ طرف نه جنازې رسي، په مصیباتو واوړو، خویندې میندې ټول بورې کونډې شي. نو تاسو مهرباني وکړئ، زه خو دا سوال کوم چې آینده دپاره داسې کار مه کوئ، بچي مانی کوئ. او نور چونکې دا غیر قانوني کار دی، نه حکومت ته سوال زاری کول وي ورکې. نو موږ کوششونه وکړل، نو شپږ جنازې چې هغه کې دا کسان چې کوم دي هغه د اسوار حسین دی، عابد حسین دی، مصعب حسین دی، یو انیس خان دی سن آف مشرف خان، دا ما خیلی کورمی والا نه دی، اشفاق حسین دی او شاهد حسین. دغو ڈیڈ باڈیز بکنگ شوی دی او 27 تاریخ نے صبحی 7:25 نے بدا اسلام آباد کی دا ڈیڈ باڈی کوزیږي او اسلام آباد ته به رسي. دوحه ایرلاینز کې دي. نو دا شپې ماته وزارت خارجه نه دا میسج وشوی دی، ماته دا لیست یې راستولی دی او ټکټونه یې راستولي دي. نو تاسو خپل لواحقین چې کوم دي هغه بیا اندي مطابق خپل انتظامات وکړئ. او دې سره سره زه د وزارت خارجه او د اورسیز چیرمن شکریه ادا کوم چې هغوی موږ سره دې کې تعاون وکړو، موږ سره هر قسم فیسیلیټیشن هغوی موږ ته راکړو. نو تاسو ته یو وارې زه بیا تعزیت پیش کوم، خدای د هغوی نه رحم وکړي او خپل وخت مطابق تاسو خپل انتظامات جنازو دپاره وکړئ. والسلام علیکم ورحمة